من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله ورسوله. معزز مسلمانان ورنو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په دور کې د علم ډیر خواهشمند حضرات موجود او داغي علمی وقارنا تاسو خبري او معزز مسلمانانو ورونو ټولو نه اهم شی چې دی مونږ او تاسو د پاره اغا علم دین ضرورت. عمر فاروق رضی الله عنه مبارک به حکم باقاعده کولو چې کم خلق دین کے فقیح دی په دین باندې پوئیږي هغه د بازار کې خرید و فروخت کې بیا څومره چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د خلفای راشدینو دور نه زمانه لري کیږي نو تاسو اوس ګورئ عوام خو پرې دی علما او توم د دین جزئیات متعلق علم نشته. ډېر د افسوس خبره دی او بل ضروری خبره دادی معزز مسلمانانو ورونو چې دو قسمه بنیادی مسلمان باندې فرایض دي. یو هغه فرض دی چې جوارح سره تعلق لري، ظاهری اندامونو سره، ظاهری بدن سره تعلق لري، او یو هغه فرض دی چې د هغې تعلق قلب او زړه سره دی. کم فریضی چې د قلب او زړه سره تعلق دی هغې فریضې ته هغې علم ته علم سلوک، علم عرفان، علم تصوف وی هغې باندې به انشاءالله بعد کې خبرې وي. کومه چې جوارح سره تعلق لري، ظاهری بدن سره تعلق لري، هغې ته علم فقه وی. علم فقه هغې کې دو بنیادی امور دي، یو عبادات دي بل معاملات دي. ډیر په توجه سره دا خبره معزز مسلمانانو ورونو واورئ. زندگی مقصد چې دی الله پاک فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. څه مطلب؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی مقصد بندگی کول دی او بندگی به مونږ په عباداتو کې هم کوو، په معاملاتو کې به هم کوو. دا ډیره ګوره ضروری خبره دی، لږ په توجه اورئ. هر کس ته بیدارېدلو ضرورت دی. اسلام ولې عملی میدان کې کمزوری شو چې مونږ او تاسو خپل اسلام نه بې خبره یو. څومره دوستان دي، څومره مسلمانان دي، تاسو ګورئ بهر ماحول کې هغه په عباداتو کې تکړه وي، لمونځ کې، اودس کې، روژه کې، حج کې تکړه وي، معاملات د هغې د کتلو نه وي. بازار کې د هغه حالات ته معلوم کا، رشتہ دارانو سره معاملات ګورا، پر رشتہ دارانو جیداد باندې قبضوي، خپل خويندو له حقوق نه ورکوي، هیڅ نه وي. بل طرف ته داسې طبقه هم شته چې هغه په معاملاتو کې تکړه وي، عباداتو کې تکړه نه وي، ښه کاروبار کوي، ښه د شریعت مطابق کاروبار کوي، سنت مطابق کاروبار کوي، خو چې د هغې مونږ وګورو لمونځ نه کوي، نه خپله نه بچي نه کور خلک، حج نشتا، زکات نشتا، روجه نشتا. نو دا ولی؟ دا خو ډیر د افسوس خبره دی. بیداری پکار دی مونږ او تاسو ته، او مونږ او تاسو په ژوند خوند باندې الله پوهیږو چې زمونږ او تاسو دا معاملات برابر شي، هم عبادات هم معاملات. نو په عباداتو کې څلور بنیادی عبادتونه دي، لمونځ دی، روجه دی، حج دی، زکات دی. لمونځ ټولو نه اهمه فریضه دی. قیامت په ورځ باندې با په عباداتو په فهرست کې ټولو نه اول د لمونځ تپوس کېږي، او لمونځ بې د اودس نه صحیح کېږي، ځکه لمونځ دپاره طهارت مسائل ضروری دي. طهارت که هغه د اودس مسائل دي، که هغه د غسل مسائل دي. معزز مسلمانانو ورونو مونږ او تاسو ته په عباداتو کې هم او په معاملاتو دواړو کې مونږ ته اول صف ته راتلل پکار دي، عمل میدان ته راتلل پکار دي. مونږ په ژوند خوند باندې پوه شو، مونږ قبر زندگی خیشته شي، مونږ آخرت خیشته شي،
نو دې دپاره زما کوشش دی چې اول د عباداتو نه چالو شو ان شاء الله عباداتو مفصل بیان بکوو بیا به معاملاتو تاوړو خو ضروری خبره دی بیا یو پیرویما زما ویډیو به سرسری نه ګورئ مکمل ګورئ درس ته نه والی کور نارینه زنانه ټولو ته واوروئ ماشومانو ته واوروئ چې دې سره زمونږ دین اسلام چې دې په معاشره کې خور شي مونږ ته به اجر میلاویږي صدقه جاریه دی نو تاسو به هم دې سره هر قسمه تعاون به کوئ هر قسمه مسایل به مونږ تاسو حل کوو نو مونږ ویډیو کتل چې دی هغه ضروري دی کوشش کوئ چې زمونږ یو قسط هم در نه ضایع نشي هر قسط مو په توجه سره واورئ او بیا هغې بزرگ په هغې شعر باندې خبره ختموم چې زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.